أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 11 نمبر آیت تے سورہ انعام دویمی رکو اولنے آیت تے قل تورتو آیا سیرو وگرزئی فی الارض پزمکہ کی مخی آیت مبارکہ کیو فرمائد چې کومو خلقو په پیغمبرانو پسې مذاق کړی دی او د پیغمبرانو تکذیب کړی دی او رنگ رنگ تپوسونه کړی دي دا خلقو انجام چې دی دا دنیوي عذاب ګرځېدلی دی او باندې الله تعالی عذابونه راوستي دي دې آیت کې فرمایي چې تاسو وګرځئ وګورئ کندرات دا خلقو موجود دي او په دغه کندرات چې دي دا د عبرت لپاره یو نښه الله تعالی پرې ښودې ده چې دې ځګونو کې خلک آباد وو دا اوس د معیشت ټول اسباب موجود وو بس د پیغمبرانو تکذیب کړی دی او الله تعالی نیست او نابود کړی دی فرمایي تاسو وګرځئ فی الارض پزمکه کې ثم انظروا نو تاسو بیا وګورئ کیفا سرنګي کانا شو عاقبت المکذبین انجام د دروغ غنونکو د پیغمبرانو قل تورته وای لمن د چا د پار دی د چا په اختیار کې دي ما هغه سا په سماوات والارض چې په ځمکه او اسمانونو کې دي دې آیت نا دویم باب شروع کیږي دا 37 نمبر آیت پورې دې باب کې سلور عقلی دلائل بیانېږي او سلور طریقې د تعلیم ذکر کړي او دې سره بیا سلور زجرونه دي او سلور تخفیفات دا پدې کې بیان شوي دي نو فرمای دا اولنې دلیل عقلی دی قل تورته وایا لمن د چا په اختیار کې دي ما هغه سا السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي قل تورته وایا لله خاص د الله تعالی په اختیار کې دي نو دا خبره دا مشرکین منله مشرکین هم دا خبره کوله چې د ځمکې او د اسمانونو ټول اختیارات د الله تعالی سره دي البته دا کم چې دوی بوتان جوړ کړو نو د هر یو بوت لپاره به ځان له خاص اختیارات مقرر کړو د ته پلانې کار حواله شوی او د ته پلانې کار حواله شوی نو الله تعالی فرمایي چې تدوی ته وایا د ځمکې او د اسمانونو اختیارات د چا سره دي دا خو تاسو منئ چې د الله تعالی سره دي نو بیا پدې کې کم یو اختیار الله تعالی چاله ورکړی دی
چې تاسو داغي نسبت دغه بوتانو ته کوي کتبا فرض کړی دی الله تعالی علی نفسه الرحمت خپل ځان باندې رحمت فرمایي چې د الله تعالی ډیر زیات صفات دي هغه صفاتو کې صفت د رحمت هم شته او صفت د عذاب د قهر دا هم شته دي لیکن د الله تعالی صفت د رحمت چې دی دا غالب دی په صفت د قهر او د عذاب باندې او الله تعالی خپل ځان باندې رحمت چې دی دا لازم کړی دی فرمایي چې دا الله تعالی صفت رحمان چې دی داغي سلمه حصہ دا الله تعالی په ټول مخلوق باندې تقسیم کړی دا او دا اغي دا اثر دی چې هر زناور دا خپل بچو پرورش کوي او د خپل بچو د حفاظت لپاره ځان په خطر کې اچي د مر خلی ته دانګي او د خپل بچو حفاظت کوي دا د الله تعالی دغه صفت رحمت سلامه حصہ ده چې دا په ټول مخلوق باندې الله تعالی تقسیم کړی ده او دا یو حصہ ده چې په پوره مخلوق باندې تقسیم ده او دغه صفت رحمت کامل طور باندې دا الله تعالی په جنت کې د جنتیان د پاره ساتلې ده نو فرمای لیجمعنکم خامخا جمع بکتاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته لا ریب فی چې هیڅ شک نشته دی پای کې یعنی کدا الله تعالی صفت رحمت نه وي او ځان باندې رحمت لازم کړي نه وي بیا زموږ د انسانانو اعمال دا سړي چې دا هغه تقاضا ده چې په موږ باندې په دنیا کې عذاب راشي یو سړی د جمعات نغلا وکي دا د الله تعالی د کور بے حرمتی ده دل الله تعالی پاټه باندې عذاب ورکول شي دی الله تعالی را نیول شي لیکن الله تعالی فل ځان باندې رحمت لازم کړي دی مهلت ورکړي چې دتا زیات وخت میلاو شي د غور فکر کولو د پاره او د خپل اصلاح په خپل وکي ځکه چې یو سړی د الله تعالی په غریفت کې راشي نو بیا خو د هلاک شولو نو فرمایي چې دغه صفت رحمت د وجه نه دا ټول خبره الله تعالی قیامت ته رسته کړي او په دنیا کې د الله تعالی په عذاب راتللو کې الله تعالی جلدی نه کوي لا ریب فی او په دغه قیامت کې هیڅ شک نشته لري الذين کسان خسروا انفسهم کوم کسان چې خپل ځان تاوانی کړي دي دوی د خپل عقل نکار نه دي په کائنات کې مغور فکر نه کوي په قران پاک کې مغور فکر نه کوي لا یؤمنون دوی ته ایمان نه نصیب کیږي دوی ایمان نه راوړي او د دوی دا ایمان نه راوړل دا د دوی آغا د دنیا او د آخرت تاوان دی دلته کې تاوان مخکې کړی دی
او ایمان نه راوړل رسته کړی دي لیکن د دوی دا تاوانی کېدل چې دا د ایمان نه راوړلو د وجې نه دي یعنی دوی ځان تاوانی کو دوی په قرآن کې په کائنات کې سوچ ونه کړلو دای د وجې نه د ایمان نه محروم شول او د ایمان نه محروم کېدل دا لوی خسران او تاوان دی قل تورته وایا سیرو وګرځئ فی الارض پزمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف څرنګه کان شو عاقبت المکذبین انجام د درو غړونکو قل تورته وایا لمن د چا په اختیار کې دي ما هغه صافي السماوات چې په اسمانو کې ولا او پزمکه کې دي قل تورته وایا لله خاص الله لري کتبا پرس کړی دی اعلی نفسه الرحمه په خپل ځان باندې رحمت لا یجمعنکم خامخا جمع بگی تاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته لا ریب فی چې هیڅ شک نشته دی پای کې الذین کسان خسروا چې تاوانیان کړي دي دوی انفسهم خپل ځانونه لا یجمعنکم خامخا جمع بگی تاسو الی یوم القیامت فهم لا یؤمنون ندوی ایمان دراوړي الحمد لله رب العالمین اللهم تقیم الصلاة والسلام علی خیر پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د کامل عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین